بسم الله الرحمن الرحیم. نن د سره یو ټاپک باندې خبرې کوم او هغه د فراډ حوالې سره. ګوره نن سبا تاسو ته پته ده چې د پلاټونو قیمتونه ډېر زیات های شوي دي او په اسلام آباد کې یا پنډۍ کې یا پېښور کې مختلف سیټیز کې چې کم د پلاټس کاروبار دی، رزبکو کاروبار دی، هغې قیمتونه اسمان سره خبرې کوي او د هغې په وجه باندې په فراډ کې هم سیواوالی راغلی دی، ځکه چې خلک په لالچ کې راشي او د لالچ په وجه باندې ورسره فراډ وشي، په پلاټ اغوستو باندې هم نه پوهېږي او دا ورته هم نه پته چې کومه سوسایټي ټیک ده او کومه ټیک نه ده، یا کم فایل به اخلي او کم به نه اخلي، یا په دې کې احتیاط څه پکار دی. ګوره اکثر وشي داسې چې په پلاټس کې او د پلاټ په کاروبار کې په دې سوسایټو کې فراډ څنګه کېږي. په دې کې خو یو دا ده چې کله یو سوسایټي جوړه شي پکار دا ده چې اسلام آباد کې ده نو چې د سی ډي اے اپروول ورسره وي هغه سوسایټۍ سره، که په پنډۍ کې ده نو پکار دا ده چې راولپنډي ډیولپمنټ اتارټي آر ډي اے چې ده هغې اپروول ورسره وي. داسې په هر سیټي کې خپلې اتارټۍ دي، خپلې ادارې دي چې د هغې اپروول په هغې پکار دی. خو اوس یې داسې چې اکثر خلک سوسایټي لانچ کړي په هغې په فیسبوک په ذریعې سره، د یوټیوب په ذریعې سره، یا په مختلف اخبارات اشتهاراتو په ذریعې سره د هغې تشهیر وکړي او خلکو ته پلاټس اپر کړي. خو هغه پلاټس په موقع باندې صورتحال بدلي او اکثر خلک دا شکایت کوي چې فایل خو راته میلاو دی خو پلاټ راته نه دی میلاو. نو دا وشي ولې؟ دا وشي ځکه چې موږ هغه احتیاط اول نه کړی، موږ پوره معلومات نه کړی. نو ګوره چې کله پلاټ اخلي نو لومبۍ دا کوه چې دا کوم سوسایټۍ کې زه پلاټ اخلم آیا دا سوسایټي متعلقه اتارټي سره رجسټرډ ده او که رجسټرډ نه ده. نو ته ګوره که په اسلام آباد کې اخلي نو سی ډي اے سره ګوره، که په پنډۍ کې اخلي د اسلام آباد د بهر نو آر ډي اے سره ګوره، که په پېښور کې اخلي نو پېښور ډیولپمنټ اتارټي سره ګوره. دا شان ته ګوره که په کینټ کې دننه نو بیا کینټ بورډ سره ګوره، که په بلدیې په دایره کار کې نو بیا ته هغه ټي ایم اے دفتر کې ګوره د هغې معلومات کوه. نو اکثر خلک معلومات ونه کړي او د هغې په وجه په هغې سره فراډ وشي. څنګه فراډ وشي؟ یو دا وشي، نمبر ون دا چې سوسایټي د مثال په طور په هغې کې 10,000 پلاټس هغه سوسایټۍ والا افر کړي چې زه به په دې کې 10,000 پلاټس ورکوم. بیا د هغه سوسایټۍ والا د هغه پلاټونو فایلونه جوړ کړي، خو په موقع باندې چې ته راشې وګورې په موقع باندې هغې سره 3,000 پلاټس هم نه وي، یعنې که مرکبه که مزبکه چې اخیستي وي هغه د 3,000 پلاټ وي او فایلونه یې 10,000 جوړ کړي. نو ما او تا خو چې لوړ شو ګورو موږ، نو موږ دغه سوسایټۍ ګیټ ته وګورو، روډ ته لږ وګورو، د هغې څه لږ غونته لوک نه متاثره شو او د هغه پراپرټي ډیلرز په جال کې راشو او زما ماله پکې هم یو پلاټ راکړه او زه یو فایل واخلم. بیا 4 کاله پس یا 15 کاله پس چې زه خپل قسطونه جمع کړم بیا زه دفتر ته لاړ شم، زه وګورم چې یاره ماله خپل پلاټ راکړه، نو ما ته وایي چې وارو کاله ستا موږ کوراندازي نه ده کړې یا موږ د دې هغه ستا پلاټ له موږ نمبر نه دی ورکړی یا موږ پوزیشن نه ورکو. دا په دې وجه باندې نه ورکوي پوزیشن قبضه ته ځکه نه حواله کوي چې هغې سره د سره پلاټ وي نه. نو یو دا احتیاط کوئ چې کله تاسو یو سوسایټۍ کې پلاټ اخلي نو ګورئ چې آیا دا څیز د سره موجود دی او که نه صرف یو فایل په ما باندې خرڅوي. دویم په دې